الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن أدهمها فقد هدم الدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو او بخبلو کورونو کی دنر ناستا خوینو میندو دا وقت چې کوم آیتونه مبارکه د قران کریم مولستل دا د 20 سپاره ابتدائی آیات دي. په دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه خپل پیغمبر ته خپل محبوب ته د دوو خبرو حکم فرمایلی دی چې په هغه کې یو د قران کریم فرقان حمید تلاوت ته او بل مزد یا نه دا دواړه احکامات الله رب العزت د طرفه یو عظیمه تحفه ده. قرآن کریم فرقان حمید چې موږ تاسو ورته د احترام پسترګ باندې ګورو او په خپل دنیاوی زندګۍ کې چې کوم دې د هغې عزت کو او هغې ته د احترام په سترګ باندې چې کوم دې ګورو د هغې وجه دا ده چې دا د الله کلام دی، آخري کلام دے او دا اللہ رب العزت دا آخری کلام اللہ پخپل آخری پیغمبر باندې نازل کړي. قرآن کریم فرقان حمید دا 23 سال پا عرصہ کی جکم دے اللہ رب العزت دی دنیا ترہ لے گلے دے. شپک زرا شپک سوا شپک سا شپږ شپېته آیتونه په دې کې الله رب العزت چې کوم دی هغه رالیږلي دي
او دا خپل محبوب لا یو داسې عظیمه تحفه ورکړې ده چې د هغې په وجه باندې الله رب العزت انسانانو لا د دنیا او د آخرت کامیابی ورکړي. حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی چدا داسی کلام دے دا اللہ ان هذا القرآن یهدی چدا سراسر ہدایت دے او د دې په وجه باندې د انسانانو مراتب چې کوم دی الله اوچتای د دنیا او د آخرت مراتب الله رب العزت د دې کلام پاک په ذریعے سره د انسان اوچتای او د دې په وجه باندې الله رب العزت د انسانانو قلوب زړونه چې کوم دی هغه منور کوي او د دې کلام پاک د تلاوت په وجه باندې الله رب العزت د انسان کړي ګناهونه چې کوم دی د معاف کوي. چې دای په خپل پیغمبر باندې نازل کو نو الله رب العزت ورته ارشاد فرمایي اتل ما اوحي الیک من الکتاب اے زما محبوبا تو لله هغه کتاب چې وحی شوی د تا ته یعنی کم کتاب چې پتا باندې ما نازل کړي دی د قران کریم په صورت کې اے محبوب ته د هغه د ویلو پابندي کوا یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم باندې قران کریم الله نازل کړي دی د هغه احکامات الله نازل کړي دي او دا داسې عظیم او مبارک کتاب دی چې په خپل الله خپل محبوب ته فرمایي چې محبوب ته دې تلاوت کوه او بیا علماء لیکلي دي چې دې تلاوت کوم انسان په دنیاوی ژوندۍ کې کوي دادا سے بابرکت کتاب دے چې الله رب العزت پا یو خو په دنیا کې هغلا د دې د تلاوت په بدله کې نیکي ورکړي دویم دادا سے شفیع کتاب دے چې کوم انسان د دې تلاوت په خپل ژوندۍ کې کوي او دې مرشي نوې الله رب العزت دا دغه انسان په قبر کې چې کوم دی الله دا کتاب دې سره ور داخل کی او بیا دې یو حسین جمیل انسان په صورت کې چې کوم دی الله دې نمودار کی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې دغه د وحشت په غزای کې دا مړه لښاته غبراو شي او دی وی چې تاسو کې چې زما سره په قبر کې یو ځای شوی وای دی ورته وی چې غمګین کېګه ما یریګه ما غبراویګه ما زستا دوست یا ما ستا مرګره ما دی ورته وی چې قبر ته انسان یوازې راځي نو سره دوست راځي نو سره یار راځي نو سره مال راځي نو سره احباب رشتہ داران راځي نو ته زما څنګه مرګره چې ته زما سره راغلی دنه دی ورته وی ته یاد کړه خبره چې په دنیا کې ژوندۍ تا تیر والا تا به یو کتاب لستو چې هغه ته کلام الهي او کتاب الله ورته وی یعنی د الله کلام ورته وی شپا ورځ بتا داغه د ولستلو اهتمام کو داغه د تلاوت اهتمام باندې کو نو صحابه کتاب یما چې تر څو ما ته جنت ته نه داخل کړي تر هغه وخت پورې بس استعمارګرتیا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د حشر په میدان کې کله انسانان راجمع کړي شي او د انسانانو اعمالو ته تل اولګول شي
او د دې دنیاوی اعمال یعنی نیکی چې کوم دی پتل د میزان کې واچول شي نو دغه قران کریم په کوم دی د دې انسان د نیکو په هغه پړل کې کینی او د نیکو پړل په کوم دی هغه اوچتای یعنی باریکي وي تر دې چې د جنت ته الله داخل کی بیا به د دې قران او د دې انسان تعلق چې کوم دی هغه ختم شي نو دا داسې شفیع قران دی چې دا په دنیا کې نور دی او په آخرت کې کوم دی ذخیره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا په دنیا کې د تلاوت اهتمام وکړو دا د لپاره په دنیا کې الله رب العزت نور وګرځي او په آخرت کې به الله رب العزت ذخیره یعنی د کامیابی ذریعہ وګرځي یعنی دا دستور العمل د الله دا یو دستور العمل د الله رب العزت چې انسان له دنیا ته را لېږلی دی قران کریم کې الله فرمایي فی هدى للناس دا د خلقو د هدایت لپاره را لېږلی دی الله فی شفاء للناس دا د انسانانو د شفاء لپاره الله را لېږلی دی دنیا ته او د دې په ذریعہ باندې الله رب العزت د انسان دنیاوی زندگی له خایس ورګي او اخروی زندگی له الله نورانیت ورګي رزق الله فرمایي چې اتل ما اوحي الیک من الكتاب یو خبره الله رب العزت خپل محبوب تدا وکړه چې ای زما محبوبات اتباع وکا یا اول ولا یا اولستا یا تلاوت وکا د هغه قران یعنی د هغه کتاب چې ما تا ته وحی کړی دی په دنیا کې نو دین دا معلومه شو دا کلام الہی دا من جانب الله دا الله کتاب دی دویم دا الله خپل محبوب باندې نازل کړی دی دریم د دې د ولستلو الله حکم کړی دی او سلورم د دې الله رب العزت په دنیا کې ولستلو والتا د نیکۍ او په آخرت کې د نجات خوشخبری ورکړي دا او دویم حکم د عزتمندو قران کریم الله رب العزت په دغه کې آیت کې الله رب العزت خپل محبوب ته فرمایي واقیم الصلاه ای زما محبوبا ته د مانځه اهتمام وکړه قران کریم د الله په محبوب باندې نازل شو او موږ دا الله خپل محبوب لچ کم دی ورکو کچری دا الله په دربار کې د دې درجه نه وي د دې عزت نه وي د دې احترام نه وي د دې مرتبه نه وي نو الله خپل محبوب ته کم دی په خصوصیت سره د دې د کولو تلقین نکو بل ځای کې الله فرمایي وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا اے محبوبا ته خپل نماز اهتمام کوا خپل اهل او عیال ته خپل کور والو ته چې کوم دې نماز تلقین کوا لا نسالك رزقا مستان روزي ګټل نه واړو روزي ته مونږ تعالی درکو نو دویم حکم د الله تعالی طرف سره هغه واقیم الصلاه چې محبوب ته د نماز اهتمام کوا موږ قائم اوس علماء لیکلي دي چې یو موږ قائم ول دي او یو موږ کول دي موږ قائم ول د تمام آداب سره سره یعنی د مانزه چې کوم احکامات دي کوم لوازم دي کوم د مانزه د پاره چې کوم خبرې ضروری دي انسان د هغه رعایت کوي او په هغه سره چې کوم دي موږ او کې نو دا موږ قائم ول دي
او یو مسکول دی د آداب رعایت نه کوي د مستحبات رعایت نه کوي د سنتو رعایت نه کوي د فرایض رعایت نه کوي بس راغی نیت یو تړو بس ټونګي واله بس خبره ختم شوه نو دا موز ادا کول دي موز قائمولو کې الله رب العزت حکم کړی چې تاسو موز قائم کړئ او موز قائميږي هله چې کله د انسان روح پاک وي د انسان بدن پاک وي د انسان جامه پاکي د انسان د مانزه ځای پاکي انسان ته د مانزه وخت معلوم وي د انسان ته د مانزه کم مسائل دي هغه معلوم وي او د خپل وخت چې کوم نه مخ کې هغه ځای ته ځان ورسي کوم ځای کې چې د موس کوي دا د مانزه قائمول دي او بیا الله فرمایي چې څوک موس قائمي نو د دې مانزه په برکت باندې الله رب العزت د ډېر وداسي نا فحش کارونو نا د ډېر وداسي بد کارونو نا چې دې پاغي کې اختی الله باندې حفاظت کوي اسی خدا آیت مبارکہ دیو انصاری صحابی په شان کې نازل شوه دی فرمایي هغه انصاری صحابي با په نبی علیه الصلاۃ والسلام پس موږ کو پیز وخته لیکن نور معاملات چې کوم ده هغه برابر نه چا شکایت وکي یا رسول الله دا پلانې انصاری صحابي د جمع سره موږ کوي پیز وخت چې کوم ده مسجد نبوي کې حاضر وي لیکن معاملات صحیح نه دي گویاي صحیح نه ده او غټه خبره ده چې دی غلا کوي غلا غل دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحیم کریم رؤوف الرحیم ذات مهربان ذات هغه دا شکایت کوون کی تا داونه وی چې دا بدکار کوي دته معموز دله فائدہ نه ور کوي دته معموز کم دی دله د نجات ذریعہ نه جوړیږي بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارشاد فرمایلا چې ان قریب دې دا عمل کوي ان قریب الله رب العزت داغي کارونه چې کوم دې د اخلاص کی آیا ورځ دا سراغ له بیا صحابه فرمای چې ورځ دا سراغ لا چې هغه انصار صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او په سچ سره چې کوم دې توبه او باسره توبه تائب شو او دا حقین رستو چې کوم دې بیا هغه خپل فحش کارونه غلط کارونه او هغه د غلانې چې کوم دې توبه وکړه او په سچ سره چې کوم دې دا غینه توبه گار شو ځکه قران کریم الله کې الله فرمایي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر د هر قبیل کار نه به الله مزګزار ساتي د هر فحش کار نه به الله دا مزګزار ساتي د هر بد کار نه به الله د حفاظت کوي لیکن چې دې پس چې سره مزګزار ما غوندې تا غوندې نه پس چې سره د دې سره محبت او مینه او په اخلاص سره چې کوم دې د الله عبادت کوي نو الله به دا هغه نامناسب کارونه چې کوم دې حفاظت کوي او په دې وجه باندې وایي کوي ولا ذکر الله اکبر چې دې دا وګڼي چې دا لوی کار دی او دا د الله رب العزت لوی دا او بڑای دا د هغه په وجه باندې دې یو ګنا نه پاغي ګنا باندې د قدرت وی او دې هغه نه کوي یعنی پاغه ګنا باندې د قدرت وی او دې دا ګنا نه کناره کشي اختیار کړي الله مدد حفاظت چې کوم دې دا ګنا نه کوي په وجه د دې چې دې مزګزار دي والله يعلم ما تصنعون او اے انسان استاد هر عمل علم الله سره دی یعنی الله کوئی پتا باندې
چې ته څه کوي څنګه یې کوي په کوم ځای کې کوي په کوم حالت کې کوي د هغې ټولو علم چې کوم دی الله سره پروت دی که ته دا مونځ الله نه کوي که ته د قرآن کریم تلاوت الله نه کوي الله ته معلومه ده که ته دا مونځ دنیاوي حاجت دپاره کوي انسانانو ته د اکرامي دپاره کوي لکه څنګه چې د منافقینو حالو ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا یعنی دا د منافقینو یو صفت و چې کله به هغوی مانځه ته ودرېدل نو په کاهلۍ او سستۍ سره به ودرېدل واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس او چې کله به خلق ګڼ شو ډیر شو او مانځه ته به ودرېدل نو بیا په چستۍ سره او په جوان مردۍ سره چې کوم دی ودرېدل د څه دپاره یراؤون الناس چې دا خلک ما ته وګوري او ما ته وایي چې دا خو پکه ټکه مزګزار دی ولا یذکرون الله الا قلیلا یعنی الله به نه یادو مگر لږ شانتي نو هغه شانتیم نه چې خالص مونږ الله ته عبادت کو دا عبادت د الله دی په دې باندې حق د الله دی دا الله مال را کړی دی او د دې په وجه باندې الله ما سره دا د اوچت مراتبو وعده کړی دا او په دې وجه باندې الله رب العزت چې کوم دی زما په ما باندې دا عبادت فرض ګرځولې دی او دا داسې اهم عبادت دی دا مونځ نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم چې کله الله معراج ته وخته پورته وو آسمانونو د سدرۃ المنتهى قاب قوسین نبرا د الله دربار ته حاضر شو رب ذوالجلال الله د مانزه دا تحفه ورکړه لاول په سر کې 50 منځونه بیا الله رب العزت انتهایی نرمي اختیار کړله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په بار تک باندې چې کوم دی الله هغه منځونه را ختمول یعنی 15 منځونه ختم کړل او 15 منځونه پاتې کړل بیا ورته یو پیغمبر فرمایي چې اے د الله محبوب ته وسلار شه زما په امت باندې قدرې منځونه فرض نو استا په امت باندې 15 منځونه فرض شو نو زما هغه امت خو هغه قدرې منځونه نه کول استا امت اخیری امت هغه به 15 منځونه څنګه وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي چې وس الله ته د ودرېدو زما شان نه دی یعنی الله نه مال حیا راځي سو پیریزه الله دربار ته وختما الله لاړه منځونو به کم کړل وس نور نشم کوله بس چې کوم الله مقرر کړ هغه مقرر دا هغه وخت نه بعد 15 منځونه الله فرض کړل لیکن ثواب رب ذوالجلال باغی باندې 50 منځونو کې خو دی یو انسان 15 وخته الله رب العزت دربار ته راځي یو خدای د الله رب العزت زیارت کوون کې دی دویم الله رب العزت په یو منځ باندې د لسو منځونو ثواب ورکړي په 15 منځونو باندې 50 منځونو ثواب ورکړي کوي یو منځ په یو شواروس کې 15 فرض منځونه کوي لیکن یو پلس باندې داغي مو ثواب دی دا خو ځان له یو خبره ده او بیا چې څوک د جمع سره کوي یو په 20 باندې یو په شپږ 50 باندې چې کوم دی داغي ثواب نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی لکه چې یو سړی ځان لا 25 پیری یا 27 پیری هغه یو منځو کې دونه ثواب دی چې د جمع سره هغه یو منځو کې پاغي 25 او 27 منځونو ثواب الله پاغه جمع باندې دلور کوي دا د الله کرم دی احسان دی نو الله رب العزت موږ او تاسو باندې په تمامو مسلمانانو باندې نارینه او زنانه او بالغانو باندې کوم دي دا موږ فرض کړی دي د موږ احکام دا الله رب العزت قران کریم کې ایک ذکر کړی د احادیث مبارکاو کې د دې فضیلت راغلي ان شاء الله که زندگی او خیر پراتون کې جمعه باندې د دې فضایل بیا ذکر کو الله رب العزت نه دعا ده الله رب العزت دې موږ تاسو په وخت په صحیح معنی باندې په صحیح طریقې سره منځګزار جوړ کی او په اخلاص سره دې الله د عبادت زموږ مستاسنا ادا کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین